ذاتیه. نو مولانا صاحب په دې اثبات الحاجت للمنطق په دروي مقدمو کې تعریف او غرض بیان کړ کنه چې دا یو آله ده چې عصمت عن الخطا راولي. عصمت او اوس موضوع پاتې شو مولانا صاحب. نو موضوع خو تا ته چې نه معلومه و ملا صاحب، که موضوع تا ته نه معلومه نو بیا خلط د علوم راځي که نه؟ خلط یو علم مشروعه به د غیر مشروعه سره خلط بشي که خلطه بشي؟ خلطه بشي. ونه جو دې باندې. نو اوس مولانا صاحب دا خبره ده خدای په دې فصل کې څه چل کوي؟ اول موضوع د مطلق علم دا تا ته بیانوي. ځکه موضوع د مطلق علم دا موضوع عامه ده او موضوع د منطقو دا خاصه ده او معرفت د خاص موقوف ده په معرفت د عام باندې. نو اول به ته موضوع د مطلق علم وپېژنې، بیا به موضوع او کنه. نو موضوع د مطلق علم صرف نحو وي کرسوي چاته وایي ما یبحث فیه. اقا شی ده چې بیغپن کې د عوارضو ذاتي او د کوم شي نه باس کیږي. بس مقه پوه نشوي په دې باندې د عوارضو ذاتي او د کوم شي نه باس کیږي. نو دقه مولانا صاحب موضوع دی غپن. لکه ګوره په طب کې عوارض ذاتیه دی بدن دی انسان دی. عوارض ذاتیه هغه محمولاتو ته وایي، احوالو ته وایي چې دته مولانا صاحب بذات عارضیږي یا په واسطې د مساوي سره یا په واسطې د عام ذاتي سره. زه به یې درته ووایم ونه شي په دې باندې. نو هغه احوال او محمولات چې شي ته عارضیږي هغه بدن د انسان ته هغه څه شی د صحت د مرض د معده خرابون، سر دردون، ونه شي په دې باندې زړه خرابون، دا انسان صحت او مرض ډاکټر له دې نه باس کوي. نو صحت او مرض دا عوارض ذاتیه دي بدن د انسان دي که نه دي؟ نو موضوع یې څه شوه؟ بدن د انسان. او په نحوه کې عوارض ذاتیه دي چا بیانېږي؟ د کلمې او کلام که نه؟ عوارض ذاتیه څه دي؟ منصرف ده او غیر منصرف ده او معرب ده او مبني ده او پلان ده. نو دا کلمه او کلام، نو موضوع کلمه او کلام شو. همدقسې په صرف کې ادغام ده او اعلان ده او دا ټول په صیغه کې دي که نه دي؟ نو عوارض ذاتیه د صیغې نه باس کېږي. نو موضوع څه شوه؟ صیغه. همداسې په منطقو کې عوارض ذاتیه د معقولاتو بیانېږي، یعنې د معلومات تصوریه او د معلومات تصدیقیه. نو موضوع معلومات تصوریه او تصدیقیه شول چې معقولات ورته وایي. ونه شم دې باندې دقه شي. خو مولانا صاحب موضوع د مطلق علم چاته وایي؟ ما یبحثو. اقا شی دا مولانا صاحب چې پیغپن کې بحث د عوارض ذاتیه او د کوم شي نه کېږي هر شی چې نو اعتراض واردېږي چې هلکه عوارض ذاتیه، نو عوارض خو موصوفه او ذاتیتون ورته صفت، نو دا خو توصیف بالمباین شو او توصیف خو بالمباین ناجایز ده. ځکه د موصوف او صفت د دواړو مصداق خو یو وي که نه؟ زه زیدن العالم وایم نو زید او عالم خو یو ده که نه؟ پوه. نو توصیف بالمباین خو جایزه نه ده. نو اوس مولانا توصیف بالمباین ولې راځي؟ وایي ځکه موصوف د عوارض کړه. عوارض جمع د عارض ده. عارض خارج ته وایي د حقیقت د شي نه، او ذاتیتون داخل ته وایي په حقیقت د شي کې. نو خارج داخل دا نه ده مګر توصیف توصیف بالمباین ولې ده؟ عوارض جمع دی، عارض د عارض خارج من الشی ته وایي او ذاتی داخله. نو عوارض چی شي؟ نه دروغ دی ویلي، خارج داخله. نو خارج داخل دا نه ده مګر توصیف بالمباین ده او دا ناجایز ده. نو دی راولاړ بشي ده خو څه نه دي ویلي مولانا صاحب، هسې اشاره یې ورته کړې ده. ښه نو خیر جواب شوی ده. هغه دا د مولانا صاحب چې ګوره یو اصطلاح د اساغوجي ده، دا خو ته د اصطلاح د اساغوجي راته غروې. کومه اساغوجي وایي چې ذاتي دې ته وایي چې داخلي، عارض چاته وایي؟ خارج. دا اصطلاح د اساغوجي ده. یو اصطلاح د فن البرهان. فن البرهان او اساغوجي خو پېژنئ که نه؟ اساغوجي د اولې حصې ته وایي، کلیات خمسه. فن البرهان هغه بلې حصې ته وایي، برهان هغه تصدیقاتو طرف ته. و د دې خپل اصطلاحوي دي. نو اصطلاح د اساغوجي دا ده چې ذاتي داخل ته وایي، عارض خارج ته وایي. یو اصطلاح د فن البرهان ده. اصطلاح د فن البرهان دا ده چې عوارض ذاتي خارج او داخل ته
نه وایي بلکې عوارض ذاتیه مجموع من حیث المجموع چاته وایي هغه احوالو ته وایي چې شي ته عارضیږي یا بالذات یا په واسطې د امر مساوي یا په واسطې د اعم ذاتي سره دغه ته عوارض ذاتیه وایي. عوارض ذاتیه چاته وایي؟ هغه احوالو ته وایي، هغه محمولاتو ته وایي چې شي ته عارضیږي یا بالذات یا په واسطې د امر مساوي یا په واسطې د اعم ذاتي سره دغه ته عوارض ذاتیه وایي. څنګه شي ته عارضیږي بالذات؟ مثال لکه تعجب انسان ته بالذات راځي او چې په واسطې د امر مساوي سره لکه زهق انسان ته نه راځي. انسان به اول تعجب وکي، تعجب معنا ادراک د امر غریب به وکي، ناشنا شی به وویني وابوري وبه خاندي. نو خندا انسان ته راغله که متعجب ته راغله؟ متعجب ته. خو د متعجب او د انسان مصداق یو ده، دغه مصداق د انسان هم د متعجب هم ده. نو ضحک عارض شو انسان ته په واسطې د متعجب سره او متعجب او انسان مساوي دي سره، نو دا داسې شوه لکه واسطه چې نه، نو بیا دې ته عوارض ذاتیه وایي. ونه ژبه دې باندې. او دریم دا ده چې شي ته عارض شي په واسطې د اعم ذاتي سره، لکه مولانا صاحب مشي چې انسان ته عارضه ده په واسطې د حیوان سره. څه مې ویلې؟ مشي چې عارضه ده چا ته عارضه ده؟ انسان ته په واسطې د حیوان سره. نو حیوان د انسان نه عام ده که نه ده؟ او عام ذاتي ده که نه ده؟ ولې جنس نه ده او جنس اعم ذاتي وي. نو مشي انسان ته عارضه ده په واسطې د حیوان سره او حیوان اعم ذاتي ده. نو مولانا صاحب دا درې واړه عوارض ذاتي شو. نو عوارض ذاتیه چاته وایي؟ چې شي ته عارضیږي یا بالذات یا په واسطې د امر مساوي سره یا په واسطې د اعم ذاتي سره. یو عوارض غریبه دي. عوارض غریبه دي ته وایي چې شي ته عارضیږي یا په واسطې د اعم عرضي سره یا په واسطې د اخص سره یا په واسطې د امر مباین سره، دې ته وایي عوارض غریبه. نو عوارض غریبه چاته وایي؟ چې شي ته عارضیږي یا په واسطې د اعم عرضي، په واسطې د اخص، په واسطې د امر مباین. اعم عرضي لکه د مثال په ډول باندې مولانا مفرقیت للبصور، سترګې پړقول، دا سترګې بریښول. نو دا مفرقیت للبصور چې جسم ته عارضیږي په واسطې د کونه ابیض سره او بیاض عام د جسم نه، خو هغه د هغه لپاره ذاتي نه ده بلکې عارضي ده. یا شي ته عارضیږي په واسطې د اخص سره لکه نطق چې حیوان ته عارضیږي په واسطې د انسان سره، نو انسان دا اخص ده د حیوان. یا شي ته عارضیږي په واسطې د امر مباین سره لکه حرارت چې اوبو ته عارضیږي په واسطې د نار سره، نو نار دا مباین د ماءونه د اوبونه. نو حرارت اوبو ته چې عارضیږي په واسطې د نار سره، نو په واسطې د امر مباین، په واسطې د اخص، په واسطې د اعم عرضي سره، دې ته وایي عوارض غریبه. او که په واسطې د اعم ذاتي سره وي، په واسطې د امر مساوي سره وي، یا بالکل واسطه نه وي، دې ته وایي عوارض ذاتیه. نو ما یبحث فيه عن عوارضه ذاتیه، عوارض ذاتیه خارج او داخل مراد دي. که شي ته عارض وي بالذات یا بالمساوي یا په واسطې د اعم ذاتي سره، نو دی وایي موضوع کل علم، موضوع د هر علم. نو دا موضوع عامه ذکر کوي که خاصه؟ عامه. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارض ذاتيه، لکه بدن د انسان د طب لپاره، کلمه او کلام د علم نحوی لپاره. نو په موضوع المنطق اوس موضوع خاصه ذکر کوي. موضوع المنطق موضوع د منطق معلومات تصوري او تصدیقیه دي چې معقولات مرتوي، لكن لا مطلقا. دا د په اعتراض کوي چې لکه معلومي تصوري خو زید هم ده، زید معلومي تصدیقي ده که تصوري ده؟ ولې تصوري ده؟ ها شاباش، ولې زړور وایي مفرد ده او تصدیق چې دا خو په قضایاو کې راځي. نو زید چې د معلوماتو او په منطقو کې د زید نه بحث کېږي. دویم تاویل د معلومات تصدیقیه دي. نو معلومات تصدیقیه معلومي تصدیقي قضیه ته وایي که نه وایي؟ نو زید قائمون دا معلومه تصدیقي ده او په منطقو کې زید قائمون بیانېږي.
نو دی وایي نه لکن لا مطلقا بل من حيث انها موصله بل په دې اعتبار باندې چې انها موصله چې دا به موصل وي الى المجهول التصوري معلومي تصوري به موصل وي مجهولي تصوري ته معلومي تصديقي به موصل مجهولي تصديقي ته فائده هذه فائده وإذا فائده د اعلم ان لكل علم وصناعه غايه غايه او غرض ذکر کوي اگر کمخ کې ضمنن ذکر شوی ده والا او غايه او غرض به ولي وي وای کچیرته دی یو شی لپاره غايه او غرض نوي هغه فائده اگر که مولانا صاحب غایا غرض او علت غایی ده او غرض ده او فایده ده بل څه شی و څلور شیان ما مسلم ثبوت کې درته ویلي په هغه حاشیه کې صرف تغایر اعتباري ده پکې خو مطلب دا ده چې هر هغه فایده چې هغه موقوفه یي مرتبه کیږي په شی باندې بعد الاتمام چې د اتمام د فعل نه وروسته یو فایده یو اثر مرتب کیږي په شی باندې غته غایه او غرض وي کټ کې کېناستل دا غایه او غرض ده اگر که په تصور او په وجود ذهني کې مقدم ده خو په خارج کې چې کله د کټ تتمیم وشو بیا به دا اثر او ثمره په مرتب وي چې سړی به کینی پکې پوه دې باندې نو دا غایه هلکه د منطق غایه څه ده چې په ذهن کې مخکې متصوره ده او په خارج کې وروسته راځي هغه مولانا هغه دا ده چې هغه څه ترتیب کې سره نشي خطائی عصمت عن الخطا دی وایي ار علم لپاره صناعت او غایوي و الا کدا سنی لکان طلبه عبثا بیا خو طلب عبث والجد فيه او کوشش کول په دې کې لاغ وده بلا پایدې ده وغایت علم الميزان دی علم منطق و غایه سدا الاصابه اگر رسیدل دی په فکر کې حق تا الاصابه رسیدل دی حق تا فی الفکر پس کې په ترتیب کې وحفظ الرای او ساتل د خپل رای ده عن الخطا د خطا نه په نظر په نظر کې تجاغي کې خطا نشي دغه د ماته وګور مولانا ما تاسو ته اول بار ویلي دي چې د منطق په سر کې دوه مقدمې دي سو مقدمې دي یو مقدمه د علم چې هغه کې تعریف موضوع مقدمه د شروع مرتوی کومه مقدمه دی شروع بل مقدمه دی افادی و دی استفادی دا دی افادی و دی استفادی مقدمه اغا دلالت او لپس دا اوس په دلالت او لپس باندې شروع کوي ولی دا مقدمه دی چا دا دا موقوفن علیه دی افادی و دی استفادی دا ځکه معقولات خو امور معنوی دی ادا سیز دکیږي بغیر دی الفاظونه نو لپس او دلالت دا موقوفن علیه لپاره دی منطق دی خو په اعتبار دی افادی و استفادی تاسو دوه مقدمې وپېژندلې منطق په سر کې څو مقدمې وي اوله مقدمه د شروع هغه په څو مقدمو بنا ده درې تعریف دی تقسیم دی علم تصور تصدیق تبدیهی نظری پلان او دا بله مقدمه دی چا ده هغه د افادی و استفادی مقدمه د افادی و استفادی کوم شی دی دلالت او لفظ نو اوس مولانا صاحب لا شغل للمنطقي د په دې اعتراض کې په دې فصل کې چې هلکه منطقیان ولې له لفظ او دلالت نه باس کوي نو دی وایي ټیک د منم منطقو کې په کار دا د خو له صیغې نه او اعراب او بنا نه باس نه کوي د معقولاتو نه باس کوي کلیات خمسه معقولات دي که نه دي قضایا وي ولې اصل خو قضیه معقوله ده د ملفوظې ته خو مجازن قضیه ویل کېږي نو اصلي کومه قضیه ده معقوله نو منطقو کې چې باس کېږي ټول د معقولاتو نه کېږي نو د منطقي له الفاظو سره څه کار ده وای کار خو نشته خو په اعتبار د افادی و استفادی سره کار شته ځکه منطقي چې تا ته افاده کوي او ته له ده نه استفاده کوي دا بغیر دی ولې څه واټساپ باندې خو نشي درلېږلی چې تا ته وایي د زین واټساپ په بلوټوټ د کلاو که چې شی در ولېږم نه دا مبارکه به کلاووي که نه داسې به کي چې ما دا شیان وضع کړي دي دومره کلیات دي دومره پلان دي وایي به که به نه وایي او لفظ چې بحث کیږي په منطقو کې من حیث الدلالت من حیث الافاده من حیث الدلالت په دې اعتبار باندې بحث نه کیږي منطقو کې چې دا لفظ څنګه پیدا کیږي په قرع سره که په قلع سره موجود ده که معدوم ده جوهر ده که عرض ده نه لفظ په دې اعتبار باندې چې دی دال ده په چا باندې په معنا باندې ولې ځکه معنا په منطقو کې دوه قسمه ده یو معنا مفرده ده لکه کلیات خمسه نو د لپاره لفظ هم مفرد پکار بل معنا مرکبه ده معنى مركب ناقص لك تعريفات مركب تام لك قضاياوي نو دو قسم مركبات دي معاني مركبة دو قسم دي كار منطقو كي يو معاني مركب ناقص سدي
تعریفات نه دي. تعریفات کوم مرکب دي یار؟ ناقص دي. ولې موصوف صفت نه دي. او بل مرکب تام چې قضایاوي دي. نو چې مدلول دوه قسمه شنو دال به ورته، نو لفظ به ورته تقسیموي، لفظ مفرد، لفظ مرکب. مرکب ناقص او تام. ناقص به په ناقص دلالت وکړي، تام به په تام دلالت وکړي. نو الفاظو ته ځکه اجت شته پکې چې افاده او استفاده بغیر دی نه لا شغل لمنطقي. وای کار نشته منطقي من حيث انه منطقي چې واخلي، خو منطقي من حيث انه نحوي چې واخلي، من انه صرفي چې واخلي. خو دا وای منطقي من حيث قطع نظر د نحویت او بل شینه د کار له معقولاتو سره ده. نو دی ولې بحث کوي د الفاظونه؟ کیف لا څنګه به د کار له الفاظو سره وي؟ او هذا البحث بمعزل معزول ده، متروک ده دا مولانا صاحب عن غرضه دا د غرض او د غایې نه. ومع ذلك سره لدینا بیا هم لا بودي د دیدنه د لپاره من بحث الالفاظ چې د بحث د الفاظ حکم الفاظ الدالة على المعاني چې دال په معانی باندې. نو ګوره منطق په اعتبار د افادي و استفادي کې چاته محتاج سو؟ لفظ ته. لفظ دلالت ته محتاج ده. ولې؟ ځکه په منطق کې چې بحث کېږي لفظ من حیث دلالت، لفظ من حیث دلالت. نو افاده و استفاده مو چا موقوف شوه؟ الفاظ په چا موقوف شو؟ یا داسې ووایه چې لفظ دوه قسمه دی، مفرد بل مرکب. مفرد چاته وایي چې جز د لفظ دلالت په جز د معنا نه کوي. مرکب چاته وایي؟ نو په مفهوم د دواړو لفظینو کې دلالت ماخوذ شو. نو دلالت موقوف علیه شو د لفظ لپاره، لفظ موقوف علیه شو د افادي و استفادي. نو دلالت موقوف علیه شو د افادي و استفادي لپاره. نو ځکه اول څوک مقدم وي؟ دلالت. نو دی ویلي ان الافاده والاستفاده موقوفه علیه، ولزم دا موقوف دی علیه په چا باندې؟ په دې بحث د الفاظ او دلالت باندې. ولذلك د دې وجه نه مقدم کوي بحث د دلالت د الفاظ په کتب د منطق کې. نو ځکه وایي چې پس به دلالت په لغت کې ارشاد او رهنمودن ته وایي. په اصطلاح کې کونو شیء کېدل د دال دی. شی نه بسوک واخلي دال کولو بیا بحيث بدي شان باندې يلزم من العلم چې لازمي ګل علم نه به په دې دال باندې علم بشي اخر علم په مدلول باندې چې علم دې په چا راغی؟ نو علم دی په مدلول باندې راځي. و دلالت دلالت چې ما ته ګوري په خله یاد کړه. دلالت چې کوم د بیا په دوه قسمه ده. یو دلالت لفظي بل غیر لفظي. وجه د حصر پکې دا ده چې دال به خالی نه وي، یا به دال لفظ وي یا به غیر لفظ وي. که لفظ وي ته دلالت لفظي وایي، که غیر لفظ وي ته غیر لفظي وایي. بیا هر یو په درې قسمه ده. ولې؟ دلالت د دال به خالی نه وي، یا به په وضع د واضح سره وي، یا به په اعتبار د طبیعت سره وي، یا به په اعتبار د عقل سره. مولانا صاحب دلالت د دال به خالی نه وي، یا به په اعتبار د وضع د واضح سره وي، یا په اعتبار د طبیعت سره، یا په اعتبار د عقل سره. سمانا په اعتبار د وضع سره دا دال به واضح وضع کړی دی د مدلول لپاره. لکه دلالت د زید په خپل مسما باندې، دلالت د حمد په خپل معنا، لله په خپل معنا، رب په خپل معنا. د ټولو کې دلالت لفظي وضعي ده. دال پکې لفظ ده او واضح وضع کړی دی یو معنا لپاره چې واضح الله تعالی ده. صحیح شو؟ او دویم چې کومه ده هغه کچیرته هغه په اعتبار د طبیعت سره دا لفظ دلالت کاو په چا باندې؟ دې ته دلالت لفظي طبعي وایي. دا کوم یو ده؟ طبعي. مولانا صاحب طبعي چې من حيث الطبع وي. څنګه من حيث الطبع وي؟ چې مولانا صاحب طبیعت احداث د دال کوي په وخت د عروض د مدلول کې ضد طبعي ته. چې طبیعت احداث دی دال کوي په وخت د عروض د مدلول کې ضد طبعی تا. څنګه الله رب العزت پارشي کې انسان کې په نور حیواناتو کې طبیعت یې خیدا، انسان کې طبیعت یې خیدا چې کله هغه مدلول، مثلا مدلول څه شی د وجع د صدر د سینې درد ده چې دا ورته ورسېده، نو طبیعت په انسان کې پروت د هغه ډاریک احداث د دالو کې زباغ ته ووایي، انسان ته ووایي اوه اوه شروع کا، نو اوه اوه دال شو. او وجع د صدر چې څنګه مولانا اوه اوه دی وکړه، یو کس آواز کوي ولې سینه دې خوږېږي لکه چې بیمار یې لکه چې، نو دا دلالت دی اوه اوه چې لفظ ده دې دلالت وکړو په مدلول باندې چې وجع دی صدر ده. خدا مولانا په وضع د واضح سره که نه په احداث د طبع سره؟ احداث د طبع سره.
دا په احداث د طبع سره څنګه ده چې هغه مدلول عارض شو ذي طبع ته چې انسان ده. مدلول څوک ده؟ وجه دی. نو طبیعت ډایرکټ احداث ته چا وکړه؟ د دال وکړه. دال څوک ده؟ اوح ده. نو اوح انسان وکړه که نه که؟ انسان ذي طبع ده که نه؟ په کوم وخت کې احداث د دال وکړه؟ په وخت د عروض دی مدلول کې چې وجع د صدر. او که مولانا صاحب هغه دلالت د دال په مدلول باندې په توسط د طبع هم نه وي، په توسط د وضع هم نه وي، بلکې په توسط د عقل سره وي. په توسط د څه معنی؟ دلالت د اثر په ماثر باندې وي. دې ته دلالت لفظي عقلي وایي. لکه دلالت د دیز مسموم وراء الجدار، د جدار نه یې خواته ولې که من داخل الجدار وي دې خواته بیا خو بالمشاهده معلومیږي، بیا خو عقلي نه سو، بیا خو حسي دلالت شو. او دیز نه وایو زید ځکه بیا خو وضعي جوړیږي. دیز که چې معنا نه لري د زید مقلوب زید واړوه نو د زید نه به دیز جوړ. بعضې داسې وي چې مقلوبې کې معنا ورکوي پوه نه شو په دې باندې، لکه غټ د دې خوا طرف نه معنا ورکوي پوه نه شو په دې باندې. یا لکه نور داسې راواخله چې هغه څه کې بعضې داسې وي الفاظ چې هغه الټه کې هم دغه معنا ورکوي، لکه توت یغو طرف نه توت پوه نه شو په دې باندې پوه نه شوې. نو داسې مقلوب راواخله چې هغې کې معنا نه پرته، نو هغه معنا یعنې مهمل جوړېږي. لکه زید مقلوبې کا دیز. او د دې دیوال شاته د چا نه واورېده دا کور کې هم که خیال دې کړی دیوال شاته څوک بنګ بنګ کوي، دا کور کې زنانه دا سپین ږیري ووایي ورسې دیوال شاته څوک خبرې کوي، خبرې هم نه صحیح کوي خو بنګ بنګ کوي. نو دلالت دی لفظ په وجود دی لافظ، نو دا تلفظ اثر ده که نه ده؟ او لافظ مؤثر ده. نو دلالت د اثر په مؤثر باندې دا دلالت عقلی ده. نو دلالت عقلی نو دال پکې لفظ ده چې دیز دیز ده، خو دلالت یو که په وجود د مؤثر باندې چې لافظ ده ورسه وایي څوک وګورئ هلته څوک خبرې کوي پوه شوې. او که چېرته غیر لفظي وو نو غیر لفظي کې هم دا درې واړه ووایه. دلالت د دال به خالي نه وي په مدلول باندې، یا به په توسط د وضع سره، یا په توسط د طبع، یا په توسط د عقل سره. که په توسط د وضعي سره دلالت غیر لفظي وضعي، لکه دلالت د دوال اربعه خطوط، دغه خطوط دي که دا خطوط دي، دا کتابو کې چې لیکلي دی دا خط ده، دا په لفظ دلالت کوي. خط نقش ته وایي، نقش دا په لفظ دلالت کوي چې دال ورته وایو. لفظ بیا په معنا دلالت کوي. نو کتابو کې نقوش لیکلي دي، الفاظ خو دغه دي او معنا په دې ځای کې ده. معنا دلته د الفاظ دلته دي، نقوش په کتاب کې دي. نو دا کتاب کې چې کوم لیکلي دي ته نقوش وایي، خطوط ورته وایي. نو په خطوط دا له قبیلې دي الفاظونه نه دي ښه، دا غیر لفظ ده خو واضح وضع کړي دي چې داسې نقش ولیکي دا په دال دلالت کوي، که داسې دې کړه دا لام، که داسې دې کړه الف، داسې ده که نه ده. او دا وشو. او که بیا لکه هغه شو دغه عقود شو، هغه ګوتو انامیلو باندې چې حسابونه کوي د دې ځان ته علم ده. په انامیلو باندې دا عقد الانامل والا ځان ته علم ده چې دا په 11 دلالت کوي، په 12 وایي چا وایي هغه نیولی و مرغه نیولی و، چا ورته ویل چې بکم اشترایته وایي هغه ورته پوه شوې هغه واولوته تر مرغه پوه نه شي په دې باندې. او بل چې کومه ده لکه اشارات، دا لفظ ده که غیر لفظ ده؟ دا که نه ده او په یو معنا دلالت کوي که نه کوي، واضح دې ته وضع کړي. اوس که چاته ووایه که نه چې مه راځه او تور ته ووایه که نه، نو تا ته به لیونی خلک نه وایي. ګوره دا واضح وضع کړي دي، داسې به کوي ونه شي دی نو دا پوه خو شوي که نه. نو غیر لفظ ده خو واضح دی یو شي لپاره وضع کړي. او که په احداث د طبع سره لکه مولانا حرکت د عرق نابض، هغه سرعت او بطوعت په وجود د حمی باندې یا په قوت د ضعف او قوت د مزاج باندې چې قوي قوي غورځېږي د هغه پوهېږي په حکیمانان. نو هغه په قوت د مزاج دلالت کوي، چې کمزوری نو په کمزوري د مزاج دلالت کوي. نو دا عرق نابض حرکت چې دا دال ده که نه ده، او هغه ضعف او قوت مدلول ده. نو چې کله عروض د چا وشو مدلول څوک ده؟ قوت او ضعف دی
مزاج نو هغه بیا طبیعت احداث د چا کوي د دال څوک ده دا د رګ غورځېدل دي که نه یا او یا به مولانا دلالت د اثر په چا باندې وي د مؤثر لکه چېرته دخان دي ولید هغه دلالت په نار باندې کوي دا پنځه قسمه خو مولانا صاحب عبدالله دا میر سید سند وایي را بشي په میر کې هغه وایي په غیر لفظي کې تبعي نشته هغه عقلي ده ولې دلالت د اثر ده په دا څنګه طبعي وایي دا خو اثر ده دا قوت او ضعف مؤثر ده او دا اثر ده نو دلالت د اثر په مؤثر باندې دا دلالت عقلي ده نو موږ وایو چې ګوره که یو وری د اثر او مؤثر خبره شي نو بیا په لفظي کې مه منه ولې اح دم اثر ده او وجع د صدر مؤثر ده نو التم دلالت د اثر ده په چا باندې نو هغلته یې ولې منې او هغه نه ښه خبره دا ده چې دې کې مولانا دوه لحاظه دي یو اعتبار د اثر او د چا ده نو په دې اعتبار باندې بیا عقلي ده یو دا اعتبار ده چې دا په احداث دی تبعي سره ده نو بیا تبعي ده نو ښه خبره ده چې ټول شپږ قسمه دي نو ګوره اوس ورته لفظي غیر لفظي نو دی وایي واللفظي ما يكون الدال فيه لفظ غیر لفظي ما لا يكون الدال فيه لفظ وكل منهما على ثلاثه نحى احد اللفظي وزعي لك دلاله لفظ دي زيد على مسماه وثاني لفظي تبعيد لك دلاله اح لفظ بزم الها همزه بزم همزه داسي وسكون الحاء مهمله وقيل بفتحها دا غلط ویلي د دا وای په وخت د تلذذ او د خوند کې کیږي چې کله سړی خوند داسې پوه او زمین سره دا بیا د وجع د چا دلالت کوي نو قیل ځکه په صيغه د تمریض ذکر کړه وقیل بفتحها دا کمزوري ده صحیح خبره ده بضم الهمزه على وجع الصدر درد د سینې باندې ولې په ان طبیعت انساني تستر دا محتاجیږي مجبوره کیږي به احداث هذا اللفظ په پیدا کولو د دې لفظ باندې عند عروض الوجع په وخت د عروض د مدلول کې چې هغه وجع ده درد د په صدر په سینه کې دریم چې د لفظ عقلي د لکه دلالت د لفظ دی دیز مسموم وراء الجدار على وجود اللافظ ځکه لافظ ورته مؤثر ده دیز اثر ده دلالت اثر په مؤثر عقلي وي څلورم غیر لفظي وزي لکه دلالت د دوال اربعو په مدلولاتو خپلو یعنی په معانی خپلو باندې دا واضح وضع کړي دي وخامسها غیر لفظي تبعي ده چې په توسط تبعي باندې لکه دلالت د سهیل الفرس سهیل داغه ته وایي ششنېدل ته وایي څه ته وایي نه ششنېدل هغه ونګېږي نه اس هغه خر ونګېږي اوس بیا بل وایي ونګېدل ششنېږي به وایي نه هغه داسې چې کوي ونه ژبې دې باندې اس ونه ژبې نو هغه دلالت کوي په نو هغه چې ده دا د لفظ ده که غیر لفظ ده غیر لفظ ده ولې تا په کاپیه کې نه دي ویلي هغه د لفظون لاندې نقطه کې لیکلي دي چې صوت یعتمد علی المخارج لفظ صرف صوت ته وایي که نه یعتمدو نو خر په مخارجو پوهېږي نو صرف آواز ترې نه وځي نو لفظ شو که غیر لفظ شو غیر لفظ شو نو مولانا صاحب خو دلالت کوي په یو معنا باندې چې طلب الماء والکلا ده یا غوارم باړه وکړي با هلته بیا په څه دلالت کوي او نجوی بدی با سلام والکلا شپږم چې کوم دا کلا بونجی بدی باندې پشیان سته پکې پشیان موړ کې ته کلا نه وایي او کلا داغه پشی کلا وایي او کلا مډګي ستړی مشي او کلا او ګنه نو دی وای مولانا سے سادسها شپږم چې کومه ده غیر لفظي عقلي لکه دلالت دخان په نار باندې نو په هذه ست دې ته وای مولانا صاحب اجمال بعد تلك 10 کامله دې ته اجمال بعد تفصیل وای نو شپږ بیان کړ په هذه ست په دې کې رد وکړه چې ګوره شپږ شوي شماره میر سید سند باندې رد راغی والمنطقي خو واستعين بما هو المراد کوي بحث کوي د دلالت لفظینا یو ټکی وای د دلالت لفظینا ولې ځکه د افاده او استفاده په چا باندې کیږي الفاظو غیر لفظ سره د کار نه لري نو غیر لفظي وتل کنه پاتې شو لفظي څو قسمه ده طبعي او عقلي هغه باندې کار نه کیږي ځکه طبعي او عقول مختلف دي عقول خو بالکل مختلف دي طبعي مختلف دي څوک به ټوخیږي اوح براباسي څوک به نه راوباسي او دلته خو به ما ډېرو الفاظو ته حاجت وي دوالو ته به مې حاجت وي نو لیغنه مولانا واضح راولګېده په یوه شپه یې 2 لکه الفاظ وضع کړ خو هوی یې پکې
نو مولانا صاحب سهولت ډیر نه ده په دلالت وضعی او همیشه وضع یکسان باشد وضع کی تغییر ناراضی او طبیعت کی راضی کله به ښې کله به خرابی نو مولانا صاحب دی وای دلالت لفظی وضعی ولی ان الافاده افاده غیر تا او استفاده لغیر نه انما يتيسر دا خو آسانه ده بها په دلالت لفظی وضعی سره حاصلیږي بسهولت په اسانی سره بخلاف غیرها په خلاف دی غیر دی دلالت لفظی وضعی نه ولی پین الافاده والاستفاده بها لا يخلو عن صعوبه دا دی صعوبت او مشکل نه خالی نه ده ځکه تبعی مختلف دي د چا طبیعت په یو شی راوباسي هغه به دلالت په غشي نه کوي د چا بل قسم طبیعت ده پوه هغه تباهی د خلکو دومره مختلفې څوک به په هندواڼه باندې مالګه اچوي څوک به د شیدو چکې د پویو چای کې مالګه اچوي څوک به چینی په هغه باندې اچوي په خربوزه باندې یاره که طبیعت ته خبره سپارل شوې وای قسم دی چې څه ناشنا الفاظ به راوتلي وو نجم دې باندې وضع کې تغییره نه راځي نو دی وای وینبغي ان یعلم دا زده کېږي که نه زده کېږي